بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نو جوان دی پارا پنځم صفات اغا توبه اور استغفار زون سره لازم نیولی چې دو توبه او استغفار زون دی لازم کی. دا خبره یو څه تل پکور دی کوم سړی ګناہوں نه توبه وبسي د کامیابی اولنې پوړې انداغه ده او منزلي مقصود رسیدلو لپاره انتهایی اسانه لار ده. توبه کوم خلک کام کوي نه یقینا صدا خلک په لارې نه غلط وي او کوم خلک توبه کوي زیاته نه اندغه خلکو ته به صحیح لار ملوي. نو ایدی واجی نه څکل هم انسان نو ګناه وشي په هغه باندې خیمنتیا توبه استغفار اهتمام کول پکور دي. یو سپینګری بوډا نه چوته پوس وکړو چې بابا ایته عمر بزرګ وي هغه ته وایي چې لاس یادول سکولا نه چوته پوس نو کړه هغه ته ډیر هرنه سره تاسو نو کې بابا دا څنګه چللا تک سپین ویختو او ته یې چې مو عمر بدول سکولا یا لاس کولوي هغه دې صاحب چای بالکل کله نه مور احتیاط بابا سلی زړه سره دغه لاس یې بدول سکول کی مو زندگی خو اوس انداغه ده دینه مخ کی زندگی هغه شرمندگی وا حقیقت ول زندگی او د الله تعالی خوف ول زندگی هغه خو شروع شوی ده هغه لاس یې بدول سکول کی. په هر حال اسلام کې د توبې ډیر لوی مقام ده. نن انسان په ګناونو کې ډوب ده او څکله انسان په ګناونو کې ډوب وي هغه رچک شي الله پاک مخ ته ودرېږي او په کړهنګو باندې جوړي الله پاک ته توبه او استغفار وبسي. نه دا سړی ګناونه الله پاک داسې پاک کی لکه گویا دې سره په زندګۍ کې ګناه کړی نه ده او ګناه ته سره نږدې هم نه ده شوه. نو نن په دې پرفتن دور کې صدا دې ګناونو نه ډاک دور ده. نرینا زنانا وړو کاټو عرب عجب مسلمانون غیر مسلم ټول په ګناونو کې ډوب دي. څه دغه نه هوسه دغه ده څه سار وختونه ونی سیخ پو تعالو پوری انسان په بدن کې هر قسم ته بیماری موجود دي پریشانی موجود دي جنگ جګړې په کورونو کې موجود دي بے برکته موجود دي چین سکون نشته هر یو سړی پریشان ده په غم کې ډوب ده. تلاوت المنز او داس نیک مال کې خوان نه ملويږي. غرض دا ده الله تعالی نه اوریاوله د आवाज صرف دغه ده صدا دور کې ګناونه عام دي او الله تعالی نه فرمانه عام کیږي. شیطان خوشول دا یقینا د مسلمانانو لپاره د بغیرتوب خبره ده او مسلمانانو لپاره د پیغور ده. څکله الله تعالی دایره دا مشوره وکړه چې زه انسان پیدا کوم نو فرشتو او شیطان دا خبره وکړه فرشتو دا ولې چې چشته پیدا کوي مو به تو عبادت کوو او شیطان خې بالکل مخالفت وکړلو. نو الله تعالی دا فرمایلو چې بس دې باندې زړه خپېګو مو پیدا وکړلو. کله چې مو ګناونه کوو الله تعالی مو په ګناونو باندې پوسنه پردا و چې فرشتي ونه ګوري مو باندې پردا وروړي الله پوکو او نن بیا مو کې حیا نشته شرم نشته سمو کولو تور باندې الله پاک نه فرمانی کوو مو کولو تور باندې خپل الله خف کوو مو ته هیڅ شرم نه وداري بالکل او دې مو سره هیڅ غم نشته دا سیوا ورېځي به مو مړیګو قیامت پرېځي به الله پاک مو ودارو د قیامت پرېځي به الله پاک مخ کې مو ودارو او الله تعالی به مونږ دې وی خبره ته پوس کوي او دې وی عمل به ته پوس کوي سره به افسوس خبره وي چې مسلمان یو ګناونو کې ډوبي او د جهنم دسي. یقینا سدینه لوی غاټه بغیرتوب ول خبره سره شتونه ده. یو سړی کور نغلا شي وي او بده کې د محلي ول خلکا شریک وي او ته د کوم سړی د کور څلور شوی دا کور ول سړی خپل اور کې شریک وي نه خلک بده چې غاټه بغیرتوب خبره خداغه ده څنګه هغه خلکو اخلاق ولا خو کور نه تو خپل کور نه څنګه اخلاق ولا نو که غیر مسلم دا شانو کې د الله پاک نه فرمانی کوي هغه خاص غیر مسلم یغه خلا منی نه کوم خلک الله منی یغه څنګه د الله پاک نه فرمانی کوي. نن مو ته سو ګورو سمو سره د الله پاک نه فرمانی کوو قدم په قدم باندې مو غیرتی الله خفقو زروار الله خفقو طاقت ولا الله خفقو
نو یقینا سدینه غاټه د زبدا وانت د بغیرتو بل خبره سره شتونه ده ا دې واجنه مو تاسو اټول نریناو زنانو نو جوانونو اټول د خپل ګونو باندې د سیخي منتیا په کور ده لکه یو سړی خور ته وتلوي هغه دې زه خور کوم اوري نه چی شوتا خو څه دلو باندې یعنی په نصیب باندې راشي خو څیږي نو دو شیش وغلی او داس وږي په منډو وی شي سلا خور نه مړ نشي زیا لول کا ته دو ازو ته ویر شي وګوري خپل ځای مو وشته د مردا نو تاسو وایئ چې دا به تور خیمون دي دا بزرګ کې تور درد دي دا به تور غم جان دي اندسي دوک اندسي درد اندوره غم جن ولا موته دی الله تعالی په غان فرمانه باندې په خپل ګناونو باندې پکور دا اندسي مو بو وشوړو اندانو نو موته سره کې درد محسوس شي اندانو نو موته خفګون محسوس شي زړه سره توبه کول پکور دي قران پاک کې الله پاک د توبې متعلق ډیر څه بیان کړی دي که تفصیلا مو یایو افسوس خبره دا غته سنن موسی دی کلیپ اوریدلو دی پر ټیم نشته د 30 منټه مو کلیپ وورو نو به مو دار تفصيلات څه وورو فکای وی دیری ته لور شو ای مشاعری ته لور شو او ای محفل ته لور شو په ګنټو باندې مو ته ټیم ملويږي کور نه و ته چوټي کوو دوکان نه و ته چوټي کوو ازو د څو سیرا ټیم خنن دا 15 منټه لاس منټه کلیپ اوریدلو دی پر مو سره ټیم نه وی چې زم مصروف یم ټیم سره نشته دا ندی واجنه انا پوک په آیتونو کې فرمایي سم مسلمانانو تاسو اټول دی الله پاک په مخ کې توبه وبسه ا دې لپاره چې تاسو ته کامیابی ملو شي بل آیات کې الله تعالی فرمایي چې مفهوم دې سیاسي دی ایمون ولاو تاسو دی الله پاک په مخ کې اختیار توبه وبسه او بل آیات کې الله تعالی فرمایي چې الله تعالی محبت ستي توبه کوونکو خلکو سره اور پاک او صف اوسیدونکو خلکو سره توبه کول ایمو په ذمہ ده توبه قبل ول د الله تعالی په ذمہ باندې ده نن کوم خلک جهالت دی واجب نه څه ګناه وکي او بیا توبه وکي نو الله تعالی د دې توبه قبلوي او ځکه چې الله تعالی په دا خبر باندې خپيږي او الله تعالی د حکمت ولدا نن مو توبه نه کوو نو ګناونو کې ډوبیو هغه واجب نه مو بدني بیماری کې هم ډوبیو چو سار دار چو سترګي خرابې چو غوګونو دار چو زړه درد چو بدن کې دانی روغ بدن باندې دانی زنانا وخپلی بیماری نرینا وخپلی بیماری چوبنی فالج چوبنی ارټیک چو بلډ پريشر چو شوګر غرض دا ساري سړي ته خپل بدن پاتیا دا وجه صرف او صرف دنن سبب په دې دور کې ګناونه دي ګناه دي نه دي سړي په شراب سړي زنو بګړي مسلمان غیبت کول دا ګناه ده مسلمان ته پسپک نظیر قتل دا ګناه ده مسلمان سره کاس کې نه کول دا ګناه ده مسلمان ته کوی کندي دا ګناه ده غرض دا ساري سړي خپيږي ټول ته خاباتیا خنل خفصوص خبره دا غي سمو هاري سړی یو سره دای مو قادر نه کوي دا مو په سیده سي کوي زونو د پاتې نه سو در زده څه کوم دا سړی نن مجبور ده خبر ته کده شي موته سي څه کړی څنګه مو په سلی کېدل دا نو الله تعالی فرمایي چې کوم سړی توبه وکړه او ایمانی وروړلو خو کارونه وکړلو د سي خلکو ته الله تعالی ګناونه معاف کوي او ګناونه ته په نکای باندې بدلي او الله تعالی بخشش کوونکی دا مهربان ده الله تعالی فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم د سوره پرې ته موجود وي په دغه کې زبغه ته عذاب نه ورکاو او څنګه دغه توبه او استغفار وبو سی بیا عذاب نه ورکاو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې موت ابو بکر صدیق رضی الله عنه و فرمایلو سمو حضور صلی الله علیه وسلم اوریدلی چې ارشاد فرمایي چې کله بندا ګناه وکي او بیا خیتر کې سره اوداس وکي دواره کو ته نافل وکي او الله تعالی نه توبه وبسي چې الله موت توبه ای موت توبه او موت د معاف کی چې الله تعالی هغه معاف کی به دا آیات و فرمایلو تلاوت څو کوم سړی بدی وکي او هغه د خپل ځون ضرر او نقصان وکړلو او بیا الله تعالی نه معفي وغوړي الله تعالی هغه مغفرت کوي او الله تعالی به دې ته توبه معاف کوي ایتونو مفهوم ده الله تعالی د سی وکي سموت است یقینا د توبې بسلو توفیق نصیب کی او روزانه کم از کم 200 پیریخو استغفار بسل پکور دي استغفر الله یا الله د توبه مده اے الله کوم ګناونه مکړي کزدن ساون هر حالات کې سر نشوي دي خدایا مو ته پاتې و مو ته نو پاتې خدای تیرې ته معاف کی او اندازې پر خدای ته نو وسته بار مو الله ته توبه وبسو ډیر کریم الله دا ډیر رحیم الله دا ډیر مهربان الله دا ډیر محبت کوونکی الله دا
خپل مسلمان سره غو انتهاز زیات محبت ستي الله تعالی به متسمفي وکي الله تعالی دې متسمف کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.